ويسألونك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين حضور دی تپوس کړو په باره د ذی القرنین کې قل وتوایا سأتلو علیکم منه ذکرا زرد چې د هغه نه به زه په تاسو څه بیان وکم انا مکننا له فی الارض بېشکه دې ذی القرنین ته موږ اقتدار ورکړو په ځمکه وآتیناه من کل شیء سببا او ورکړو مو دته هر د ضرورت سیز فاتبع سببا پس دی روان شي سره د خپلو ضرورتونو نه حتی تر دې پورې اذا بلغ مغرب الشمس چې ورسېدو ځای د غورځېدو د نور ته وجدها ویموند نور لره تغرب فی عین حمیئة چې غورځېده په یو چینه چې د تورو خټو وه ووجد عندها قوما هلته کې یې وموند یو قوم قلنا ویل اغي یا ذی القرنین ویل منگا یا ذی القرنین ای ذی القرنین اما ان تعذب استاخو خدا که سزا ولا ورکې و اما ان تتخذ فیهم حسنا او که خسلوک وسره کې قال ویل ذی القرنین اما من ظلم هغه څوک چې دعوت قبول نه کړ د اسلام فسوف نعذبه زرد چې زه به وله سزا ورکمه ثم يرد الى ربه بیا به دی واپس شي په ورځې د قیامت رب خپل ته ويعذبه عذابا نکرا پس هغه به وله سخت عذاب ورکي واما من آمن او هغه څوک چې ایمان یې راوړو وعمل صالحا او نیک عمل یې وکړو فله جزاء الحسنى د هغه دپاره ښکلې بدلي دي وسنقول له من امرنا یسرا او زر دی چې موږ به ورته په کار کې اسانۍ پیدا کړو الله پاک وی پیغمبر علیهم السلام دې یهودیانو د پراپیګنډې دپاره مشرکانو ته یو څو سوالونه هغه ښولي په هغې کې یو د روح باره کې و یو د اصحاب کهف باره کې و هغه دواړو جواب وشو دا دریم چې کوم دی دا د ذی القرنین سکندر په باره کې و چې دا څوک دی بس دا تپوس هغې کړی و چې دا ذی القرنین څوک دی په دې وجه الله پاک هم د ذی القرنین هغه لفظ باندې هغې له جواب ورکو خپل نوم د ده څه د خپل نوم په باره کې څه نه دي ویلي کوم ځای کې پیدا و کله وفات شو څه کار به یې کوو نه د هغې تپوس بس دا و چې ذوالقرنین څوک و او الله پاک وله هم د هغې جواب ورکو چې ذوالقرنین دا پلان کې سړی و او هغې په هغې باندې مطمئن شو هغې پکې هم سوایي تپوسونه ونه کړه چې دا څوک و څنګه و په دې وجه د ذوالقرنین په باره کې په احادیثو کې روایت نشته نه د قرآن د هغه په باره کې نورې خبرې کړي دي د هغه په باره کې چې څه اقوال دي په دې کې به موږ دا عقیده ساتو چې دغه ټول دا اسرائیلي اقوال دي او د اسرائیلي اقوالو په باره کې یو ښکاره اصول دي زمونږ د فقې چې په هغې یقین کول هم صحیح دي او د هغې نه انکار کول هم صحیح دي ځکه چې د قرآن او د حدیث نه نی نو د هغې په حقانیت باندې په رښتیاوالي باندې ته اعتراض کولی شي چې بای دا خو داسې نه ده داسې را دا خو داسې نه ده داسې ده په دې وجه باندې په دې کې به موږ صرف یو څو اقوال ووایو چې موږ صرف دا وپېژنو چې دا کم سړی و او دا به وپېژنو چې د دغه ذکر په قرآن کې ولې راغی په ده کې څه صفت و نو په دې کې 11 قوله امام قرطبي رحمه الله کړي دي 11 قوله هغه کړي دي یعنې دا دومره ډېر په دې کې چې کوم دی نو روایات راغلي دي چې یو وی دی و بل وی دی و بل وی دی و بل وی دی و نو امام قرطبي صاحب په دې کې 11 قوله کړي دي چې سکندر څوک و په ترجمان القرآن کې ابوالکلام آزاد رحمه الله هغه پکې 15 قوله کړي امام رازي په تفسیر کبیر کې په دې باندې 9 قوله کړي دي په مدارک کې امام نصفي صاحب په دې کې 4 قوله کړي دي او محمود الوسی البغدادي چې هغه چې کوم دی نو د روح المعانی چې دا یو ډېر معتبر تفسیر دی د هغې چې کوم دی هغه مصنف دی هغه په دې کې 7 قوله راغستي دي
یعنی چې مونږ داسې تحقیق کوو زو نو په هغې له ځان له تقریبا څه ګنټه یوه نیمه ګنټه پکار ده چې دا دومره اقوال دي پکې چې د یو رای دا ده د بل رای دا ده خو د ټولو د رای نچوړ هغه به مونږ راوالو چې امام العصر شاه نورشاه کشمیری رحمه الله هغې راغستی دي هغې وایي چې ذوالقرنین لاول نه به د دې معنی وګو بیا به مخکې تفسیر وګو دا ذوالقرنین چې کوم دی اصل کې د دې دا وجه چې کومه ده هغه دا ده چې دا ویلی شي دا شاه انورشاه کشمیری رحمه الله وایي چې قرن دا ویلی شي زمانې ته او د ده زمانه د حکومت هغه 200 کاله وه 200 کاله د حکومت کړی دی دا به ذهن کې یاد ساتو چې دا اقوال دي دا حدیث نه دی د 200 کاله حکومت کړی دی او دا 100 کالو ته قرن ویلی شي نو په دې وجه باندې دته هغه 2 زمانو والا یعنی 2 پیړو باندې حکومت کوونکي په دې وجه د ذوالقرنین وي امام رازی رحمه الله تفسیر کبیر کې وایي چې د ډېر لوی ویښتو نو د به هغه نیم ویښته په یو طرف او نیم ویښته په بل طرف باندې کړو نو په دې وجه دته د دې قرن نه مقصد زلف دی چې هغه لوی زلف والا چې یو طرف ته او بل طرف ته به اړولی وي محمود الوسی رحمه الله وایي چې د ده تاج او د هغه تاج چې کوم دی نو په هغې د پاسه د ښکر غونته شکل و چې هغه تاج بیا په سر کړو نو د ښکر غونته شکل به داسې کږې وږې غونته نو قرن چې کوم دی نو هغه ویلی شي ښکرو ته په دې وجه دته چې کوم دی نو ذوالقرنین ویلی شي ترجمان القرآن کې ابوالکلام آزاد صاحب وایي چې د ده دا سر چې کوم یو طرف ته پکې هم داسې د دې ځینې بندګي داسې چې کوم دی نو داسې د دغه غونته کې نشانه او د ستغ غونته کې نښه وبږي یو طرف ته او بل طرف ته نو د هغې په وجه باندې چې کوم دی نو دته به یې قرنین وي چېرې هغه ښکرو نښو والا او بل چې کوم دی نو وي د یو طرف ته بل طرف ته د زخم نښې وي خو په دې کې چې یو ښکلې غونته مزیدار غونته کې چې زما په ذهن باندې ښکلې ولګېدو هغه قول چې کوم دی نه هغه د امام نصفي صاحب دی هغه وایي اصل کې پهلوان طاقتور ته ښکرور ویلی شي موږ به د پښتو کې به ښکرور وایو هلکه وایي دا پلانکې د ده د ښکرو د والو دی او د پلانکې له دا ښکرې دړې کړې دا موږ د قوت او طاقت لپاره استعمالو نو چونکې د ده قوت او طاقت ډېر زیات شوی و د سره یو لوی فوج مو نو په دې وجه به یې دته ذوالقرنین وي څوک هغه ډېر طاقتور هغه ښکرو والا هغه ښکرور کاکا دې خدای وبخي لکه چې هغه به وي زموږ په جومات کې وي څه شیخان چې دي نه وي دا ښکرور شیخان دي چې کوم به پکې چې کوم دی نو زیات هغه اعتراض والی و که نه نو محمد اشاه بابا به وایي دا پکې ښکرور دي دا ښکرور شیخان دي هغه لږه طاقتور دی نه مقصد و نو دا معنی چې ډېره مزیدار ده نو د ذوالقرنین نه مقصد طاقتور دی اوس دی هر یو ذوالقرنین چې تیر شوی دی ذوالقرنین ګڼ تیر شوي دي او هر یو چې تیر شوی دی د هغه سره سکندر لازمن لګېدلی ذوالقرنین سکندر نو په دې نوم باندې په ذوالقرنین سکندر باندې 4 کسان تیر شوي دي او 4 واړه بادشاهان په دې کې یو مسلمان دی او 3 دا غیر مسلمه دي یو ته ذوالقرنین فارسی وي یو ته ذوالقرنین یونانی وي یا سکندر فارسی سکندر یونانی سکندر رومی نو په دې کې دا یونانی چې کوم دی دا مسلمان سکندر دی او دا رومی او فارسی چې دي هغه کافران دي چې هغه ته د الکسندر د ګریټ ورته هم وایي په انګلیش کې چې کوم دی نو هغه یو پکې 4 نمبر به پکې هېر شو مقدوني ورته وایي یو ته فارسی وایي یو ته رومی وایي یو ته یونانی وایي یو ته مقدوني وایي سکندر رومی سکندر فارسی سکندر یونانی او سکندر مقدونی دا مقدونی دا لږ مخکې تیر شوی دی لږ مخکې نه مقصد زمادار د پیغمبر علیهم الصلاة والسلام نه لږ مخکې تیر شوی دی او دا سکندر د ده چې کوم هغه خدوخال دي الله پاک د ده چې کوم ذکر کوي د ده چې کوم صفات بیانوي نو دا صفات تقریبا دا صفات دا په سکندر یونانی کې اوس د هغه په باره کې دا ذهن کې به یاد ساتو چې دا اقوال دي
هغه مبارک یو قول دار چې دا د پیغمبر علیه السلام د بعثت نه 4000 کاله مخکې تیر شوی دی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بعثت نه 4000 کاله مخکې زمانه د ابراهیم علیه السلام و او د ابراهیم علیه السلام په دور کې تیر شوی دی او ابراهیم علیه السلام سره ملاقات هم کړی دی چې کله ابراهیم علیه السلام حج کو نو دیم حج لراغلی او پیاده او ابراهیم علیه السلام ولا استقبال لروته دا روایت موجود دي او ابراهیم علیه السلام نه د دعا غستې وه چېره زما اراده ده په سفر باندې وځم نو ما ته دعا وکړه نو هغه ورته دعا وکړه او هغه ورته ووایي چې زما رواره ځان سره واله او د هغه رواره زکریا علیه السلام چې د هغه خپل نوم مونږ ویلو بلیا ابن ملکان دا ملکان د ابراهیم علیه السلام ورور د هغه نوم ملکانو او دا بلیا د هغه زوی و چې د هغه نوم زکریا دغه د حضر علیه السلام نو هغه ورته ویلي چې زما دا دغه چې کوم دی رواره ځان سره والی چې حضر دی او واقعا کې چې کوم دی نو د موسی علیه السلام په واقعا کې مونږ د حضر علیه السلام ذکر وکړو بل په دې کې یو قول دام دی چې ده ورته ویلي چې زه د اب حیات په تلاش کې وځم په دې طرفونو باندې چې ځم نو زما یو لوی مقصد دا دی چې زه اب حیات تلاش کړم او اب حیات هغه چې کوم دی نو چینه ده چې د هغې نه څوک اوسکي نه به همیشه دپاره ژوندي تر قیامته نو د هغې دپاره د سپیشلي ځان سره حضر علیه السلام واغستو نو حضر علیه السلام او الیاس علیهم السلام ورسره د مخکې نه وو نو هغې هغه چینه ومونته نو هغې ترې نه اوسکلي هغې ترې نه اوبه وسکلي دا یو قول دی ورې حدیث نه دی قول دی او ذوالقرنین چې کله هغې هغه ځای ته بوتو چېره دا چینه ده نو هلته کې الله پاک ته منظوره نه وه نو هلته کې یو مرغۍ هغه ناسته وه چې نورو مرغو راګیره کړې وه ټکولې او د هغې په بدن باندې بڼې نه وې صرف تشه سرمن وه نه الوتې شوه نه ګرځېدې شوه نو ذوالقرنین تپوس وکړو دا څه دي دا ولې دا مرغۍ ټکوي نه دوی ورته وی مرغۍ خو چونکې ځناور دی دې کې خو شعور نشته دې کې عقل نشته په دې وجه باندې دې دا نه پرېږدي اوبو ته او دې د دې اوبو نه څکلي دي نو دا د دې عمر خو مخکې ځي خو ساتي نه وځي دا اوس د الله پاک او قدرتو چې د هغه په قسمت کې هغه اوبه نه وي زکریا علیه السلام ورته دغه ورته وی حضر علیه السلام چې دې د ابي حیات نه څکلي دي نو د دې ژوند خو سیوا شوی دی خو هغه خو په دې کې ځواني خو نه راولي چې دا په یو حال ولاړي نو د دې نه اوس نه وځي او طاقت یې ختم شوی دی بس خود مرغۍ ټاکوي نو ذوالقرنین ورته وي چې زما خو داسې زندګي نه ده په کار زما خو زندګي غوښته نو د الله د دین دپاره مې غوښته چې زه به د الله پاک دین چې کوم دی نو دا نور خوروم او د هغې دپاره چې کوم دی نو زما د لوی زندګۍ چې په دې کې یو قول دام دی یو قول پکې دا امامانو راغستی دی چې دې چې کوم دی نو 2.5 کاله عمر خو دا قول دی بهرحال هغې سره زموږ څه کار نشته هر څه چې خو ده بې حیات اوبه ونڅکلي نو دغه ذوالقرنین چې کوم دغه دته یونانیانو به دته سایرس وي دې په سایرس باندې مشهور او ایرانیانو به ورته کولش وي سایرس یا کولش چې کوم دی دا هغه ذوالقرنین سکندر دی چې دا مسلمان چې کوم بیان شوی دی د هغې سره د ده صفات ډېر لګي بیا دغه مقدوني چې په آخره کې راغلی دی نو دا هم د ده په خاندان کې راغلی دی خو دا د ده په نوسو کې راغلی دی او هغه عیسایي اوس دی کوم ځای کې پیدا شوی و کوم ځای کې تیر شوی و نو دی په عراق کې په بابل ښار کې د ده هغه اصول اوس هم په هغه جومات باندې چې کوم کنده کړي شوي و کنستې شوي په انګلیش کې د هغې ترجمه موجوده ده چې د خپل اصولو د قانوندانو نو دی د هغه علاقې نه روان شوی و الله پاک چې کوم دی نو د ده هغه صفات چې په کوم دغه کوي الفاظو باندې کوي نه الله وی ډېر زیات غریب طبع انسان او دا اسباب د ده څه اسباب د ده هغه ضرورتونه و چې هغه د سره خپل فوج و د سره چې کوم دی نو خپله اسلحه وه چې په کومه کومه علاقه باندې به راته نو په هغه علاقه باندې به د دین خوره و او دې چې کوم دی نو د هغه طرف نه چې کله د عراق نه راووتو نو زمونږ په دې اذربایجان ارمینیا دا دغه چې کوم دی کې مخکې واقعه را روانه ده سدینو چې هغه
په کوه کاف باندې چې کوم دی تقریبا ټول متفق دي چې دغه بند چې د تړلی دی کوه کاف کې دی، کوه قفقاز ورته وایي، هغه د ارمینیا او د اذربایجان ترمنځ دی. نو دی دلته کې راغلی و او د دې ځای نه بیا دوره مخکې لاړو چې هلته کې بیا صرف اوبه وي بل څه نه. نو الله پاک دا دلته کې چې کوم د سکندر خبره کوي نو دا زمونږ دا خبره واضحه شوه چې دا هغه سکندر دی چې دی د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې تیر شوی دی، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د زمانې د 4,000 کاله مخکې تیر شوی دی. دا مسلمانو ډېر زیات رحمدل او نیکدل او د به چې کوم دی نو چې په کومه علاقه به راته هغوی له بېلاول نه دعوت ورکو، نو چې دعوت به هغوی قبول نه کو نو الله پاک به ورته الهام کو. یو قولدار چې نه خضر علیه السلام خود سره و هغه پیغمبر و، ځکه چې د په پیغمبرۍ کې ډېر اختلافات دي، وی ولی و خو پیغمبر نه و، نو هغه به ورته وي الله داسې وي الله داسې وي. نو چې کله به هغوی دغه یو ځای کې به چې هغوی کله ایمان قبول کړو نو ده به هلته کې هغوی له ډېر زیات چې کوم دی نو اسایشات ورکړو، هغوی به آباد کړو، چې څیزونو ضرورت به ورسره د هغوی نه به پوچ کې بردي وکړه مخکې به روان شو. نو الله پاک دلته کې د هغه ذوالقرنین سکندر خبره کوي چې ویسألونک عن ذوالقرنین، دی تپوس کوي په باره د ذوالقرنین کې. قل حضور ورته وایي سأتلو علیکم منه ذکره، زر دی چې زه بس لږ غونته ذکر وکړم، د لږ مقصد دا دی چې د ده کوم ځای وړوکوالي کې دي څنګه و د ده نور وروڼه وو که نه وو، د ده څنګه خاندان و هغې سره زموږ څه کار نشته، ځکه الله وایي څه لږ ذکر به پرې وکړو. انا مکننا له فی الارض، دله موږ اقتدار ورکړو په مخ د ځمکه باندې، او دا په هغه 4 بادشاهانو کې بادشاه و چې الله پاک وله په ټوله دنیا باندې حکومت ورکړ. پای کې 2 مسلمانان دي او 2 غیر مسلمه دي. مسلمانان هغه یو د ذوالقرنین سکندر دی او یو پکې سلیمان علیه السلام دی، او کافران چې کوم دي نه هغه یو نمرود دی یو بخت نصر دی یا بخت نصر دی چې کوم دی نه الله پاک به هغه وخت کې چې څومره دنیا آباده وه په هغې باندې ولا الله اقتدار ورکړی و. الله پاک وی واتیناه من کل شیء سببا، او دله موږ هر قسمه د ضرورت څیز ورکړو چې د به کوم څیز پکار و هغه ورته موږ مهیا کړی و. فاتبع سببا، نو دوی سره د خپل ضرورتونو نه یو طرف ته روان شو، خپل د سفر کې چې څه څیزونه لګېدو هغې ځان سره واغستو. حتی اذا بلغ مغرب الشمس، تر دې چې ورسېدو دې هغه ځای د پرېوتو د نور ته مغرب طرف ته لاړو. وجدها تغرب فی عین حمیئة، ویې ولیدو دا انور چې دوی پرېوځي په یوه چینه کې چې د تورو خټو ده. د هغه تورې خټې نه مقصد څه دی؟ کله چې دا یو ځای کې چې کوم دی نو اوبه ولاړي هغه هغه ځای کې د ډېر ودرېدو په وجه باندې هغه کای غونته کې جوړه کي لهه شي، هغه لهه باندې تیخ غونته جوړه شي او چې روانې نه نه هغه تور ښکاري، نه هغه اوبه سره هم تورې ښکاري. نو وی دی مخکې تلل غوښته دو، خو هغه ځای چې کوم دی د هغې نه هغه دلدل غونته کې جوړ شو، هغه بنده چې پې ښویېږي نو په دې وجه دی دقه ځای کې ودرېدو. که نه وی اراده یې دا وه چې به د اوبو پورې وځم مخکې ځمه، خو بس د هغې چونکې سر نه معلومېدو دومره زیات چې کوم دی نو خورې اوبه وي لکه څنګه چې سمندر کې سړی چې ته ځي که نه په دریاب کې فضله ته بېخان دا ځي فوج والا چې کوم دی نو اکثر هغې ته داسې مهمات راځي چې بیا چې کوم دی نو هغه داسې ښکاري لکه مونږ چې دغه ته ورشو خوړ ته ورشو او مونږ ته د انور داسې ښکاري مونږ وایي د دې غر شاته پرېوته دقه شان ته چې کوم دی نو چونکې نور څه نه ښکارېدو بس دوی دا په دې چینه کې پرېوته. حالانکې نور د ځمکې نه 150 ګونه داسې 1.5 سل ځمکې چې رایوځی دي نو دومره لوی نور دی نه هغه په چینه کې کوم ځای راځي. خو دا د سترګو هغه دوکه وه چې مخکې چونکې نور څه و دغه حد نظر و نو بنده وي که دا د چینه کې ښکته ور پرېوته. الله پاک وایي پیغمبر علیهم السلام دی ولې چې کوم دی نو مفسرین اوس په دې ځای کې یو ښکلی قول کوي وایي دی مغرب ته راته ولې مخکې لاړو ولې بل طرف ته نه شتلی نو مغرب طرف ته ځکه مخکې لاړه خو آبادي ډېره وه نو دی خو په آبادۍ پسې روان و چېرې د الله دین هم خور کړمه نو په دې وجه د ړومبې سفر د مغرب وکړو. وجد عندها قومه هلته کې یو قوم آباد و قلنا مونږ ورته وی یا ذوالقرنین ای ذوالقرنینه د دې په باره کې دا قول مشهور دی چې دا کوم قوم و نو وی دا تاتاریانو و دی راغلی و دلته روس ته دا ډومبې سفر چې کوم دی د عراق نه چې وکړو نو دی روس ته راغی. دا په روس کې دغه ځای کې یو 2 دریابونه دي یو ته چې کوم دی نو دریای حزر وی بل ته دریای سیاه وی نو هغه ځای ته راغلو نو هلته کې چې کوم دی نو دا قوم ومونته. قلنا هغوی ورته ووی مونږ ورته وی الله پاک وی قلنا مونږ ورته وی یا ذوالقرنین ای ذوالقرنینه اما ان تعذبه ستا خوښه ده
که د دعوت نه مخکې ولا سزا ورکې غیر مسلم دي نو که ته پکې ستا دا خیالي چې دي ایمان نه قبلی سزا ولا ورکا و اما ان تتخذ فیهم حسنا یا ورسره ښه سلوک وکړه دعوت ولا ورکه. یعنی مقصد سره الله وی ما ول اجازت ورکړو چې زما اغله داسې لیاقت ورکړو چې ما وی دی په خپل باندې دا فیصله کوي چې بھائی ظلم هغه د الله وخت نه دی انصاف د الله وخت دی. په دې وجه الله پاک وی ما ول کل اختیار ورکړو چې بھائی تا ته بالکل هغه فری هینډډ چې وته وی کته ول مخکې سزا ورکې او کته پکې دیر ول دعوت ورکې بیا ول سزا ورکې. نو قال دوی اما من ظلم فسوف نعذبه چا چې ظلم وکړو ظلم سدي الله نه منل چا چې الله خدای پاکه چا چې تو نه منلې نو نعذبه زه بوله په دنیا کې هم سزا ورکما ثم يرد الى ربه بیا به د خپل رب طرف ته واپس شي د قیامت پر ورځ باندې په يعذبه عذابا نکرا بوله سخت سزا ورکی. واما من امن وعمل صالحا او چا چې پکې ایمان راوړو خدا سي ایمان یې راوړو چې د ایمان اصول خپل کو نه کردار شو فله جزاء الحسنى داغه د پاره خپل بدلی دی اغلب الله پاک بدلی ورکی. وسنقول له من امرنا يسرا او زمانم چې سوره کې دی شي زبو تکار آسان کما. بسم الله الرحمن الرحیم ويسألونك عن ذي القرنين حضور دی تپوس کړو په بار د ذل قرنین کې قل وتوای ساتلو زرد چې بیان وکم علیکم پتا سبحان من هدا اغد واقعین ذکر اس حصہ ان مکننا له فی الارض دل منګ اقتدار ورکړو اختیار ورکړو حکومت ورکړو په مقدس مکه واتیناه من کل شیء سببا او دل ورکړو هر یو سیز د ضرورت پاد با سببا دی او طرف ته سره د ضرورتونو خپل روان شو حتا اذا بلع مغرب الشمس تر دې چې ورسېدو زید پر وته د ورته وجدها چې وی مونږ ورته غرب فی عین همیئه چې دی ورزیږي غنی په دې چینه کې ووجد عندها قوم التکی قوم امند قلنا من تو یا ذل قرنین اما ان تعذب کو خدی سزا ولا ورکا و اما ان تتخذ فيهم حسنا یا وسر خسلکو کا قال اویل ذل قرنین اما من ظلم اغه چې زیاتی او ایمان قبول نکو پس او نعذبه سزا ولا ورکما ثم يرد الى ربه بیا بدی واپس رب خپلتا په يعذبه عذابا نکرا بول قیامت پر سخت عذاب ورکی. واما من امن وعمل صالحا او چا چې ایمان راوړو او نیک عمل مو له جزاء الحسنى دغه د بار خپل بدلی دي. وسنقول له من امرنا يسرا او زبو سرهم احسان وکما. ويسالونك عن ذي القرنين حضور دی تاسو کې د ذل قرنین